السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او دا ټایم پریس کلب کې موجود یم. سوات فیډریشن صدر عبدالرحیم خان د ستاروب محتاج نه دی. هغه همیشه د پاره په سوات کې څه کشالي راځي، خلکو ورمنځ کې څه مطلب تنازعه راځي، هغه پای کې پیش شي. تاسو نن یو ډیره اهم کشاله وه د شاهي خاندان او د صوبایي وزیر فضل حکیم یوسفزۍ د هغه په مابین چې کومه تنازعه وه د کور او هغې کې هغه لارې تنازعه وه. تقریبا په 3 میاشتې دا تنازعه وچلېده. نن تاسو په هغې کې یو فیصله وکړه چې کوم چې شاهي خاندان د طرف نه تاسو هغه رقم و هغه تاسو ټول تاسو ته میلاو شو، رقم هغو ته حواله شو. لکه ستاسو سره دی، آیا دواړه فریقین په دې خبره باندې جوړ دي نه دي جوړ؟ تر اوسه پورې څه وشو په جرګه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ چې دا پرې اهم خبره باندې زما خیالات، زما جذبات او مجلس کړي په هغې باندې خلک پوه کوي. بنیادي خبره دا ده چې د شاهي خاندان او زموږ د فریق دوم په منځ کې په کور باندې کومه تنازعه پیدا شوه او د تنازعې نه پس بیا دې کې سادسي کمیټي جوړه شو او په هغې باندې 2.5 مهینې مسلسل کار وشو. موږ فریق دوم ته دا خبره وکړه چې بي وایي چې په فرنټ زما ابجیکشن دی، په شاهي محل په شاتني کور زما ابجیکشن نشته. بېشک دی شاتنی کورلی ملکیت ورسره هم شته، قبضه ورسره هم شته. ټیک ده. خو کله چې په شاهي محل کې دی برخه دي، دی به شاملاتو کې راننوځي، ملکیت په دی دی خو قبضه ورسره نشته. لهذا خبره مختصروم، خو فریق دوم دا خبره و چې مخې ته ځای ورسره نه، دا کمرشل حدود دي، نو زه شاتنی شی یوازې نه علم کور. بیا د موږ سره بل حل خو نه و. بل حل دا و چې یاره موږ دا بیه منسوخ کړی وی، بیه موږ منسوخ کړه او د ځمکې قیمت هم موږ ولګوو او د بلډینګ قیمت ډېر په سوچ سمج سره دواړو خپل انجینران نه کړو. د دواړو انجینرانو په منځ کې ډېر لوی تفاوت و. د بي بي انجینر 4200 راکو او د بل فریق 8200 راکو. بیا موږ کافي تیسری فریق پکې هم انوالو کو او هغه موږ 6500 روپۍ مختص کو. اوس خبره ختم شوه. خبره په دې ختمه شوه چې نه په قیمت باندې د یو فریق اعتراض شته، نه د بلډینګ په قیمت، نه د ځمکې په قیمت، او نه په دې اعتراض شته چې یو خرڅې بلیا دي. 40 کروڑ 68 لاکھ روپۍ چې کله اماونټ جوړ شو سلاپاسا، نو فریق دوم دا خبره کوله چې یاره ما ته به نقد پیمنټ راکوي. زه خو د کور نه پرېږدم، جرګه مې د کور نه وباسي، چې جرګه مې د کور نه وباسي ما ته به ټول پیمنټ کوي. فیصلې سالسانو 3 میاشتې ټیم پای کې ښودو د پیسو دپاره. یو پریشاني مشکل موږ ته مخې ته راغی، رکاوټ راغی. موږ لاړو بي بي ته موږ ریکویسټ وکړو چې بي بي په دې باندې ټول شی خرابېږي، جرګه هم سالسان هم خفه کېږي، ستړي هم ډېر شو او د مشکل حل هم راویستل پکار دي. نو هغې مهرباني وکړه، 1.5 میاشتې مې راکړو. د 1.5 میاشتې په ځای باندې په 20-25 ورځو کې هغه اماونټ بېګانه بله شپه زموږ ممبر چې کوم دی زموږ سره او معاون د زموږ په جرګه کې د فریق اول، نو هغه ته اماونټ میلاو شو. موږ خپلې ذمه دارۍ پوره کړې. چېرې د ځمکې په نرخ موږ تاسو میډیا په اعتماد کې اخیستی او بیا چې د بلډینګ تعین شو دی هم تاسو موږ په اعتماد کې اخیستی. لهذا په دې اخرني فاینل کې موږ تاسو په اعتماد کې ځکه اډو چې دا چپخلش چې کوم دی دا په ټول صوبه باندې د دې اثر دی، بلکې خصوصا په سوات په ملکنډ ډویژن ډېر اثر دی چې عام پبلیک هم په دې خبره پوه وي چې را څه وشو. نن موږ چې کوم دی میډیا روم ته دا خبره ښکاره کړه چې د 40 کروڑ 68 لاکھ سلاپاسا روپو موږ ته چیک میلاو شو د شاهي خاندان نه. اوس دا به موږ د بل فریق ته ورکوو، ټیک شو. او بل فریق به چې کوم دی کم طریقې کار دی، نظام د محکمه مال دی، آبادۍ او د بلډینګ او د ځمکې شفټینګ، هغه طریقې کار به جوړو. تاسو دا سوال کوو چې فریق دوم په دې باندې رضا دی که نه رضا؟ نو زه نن دا خبره اخذ کوم چې کم فریق دوم کم 2 ممبرانو زموږ سره او یو قسم د وکالت ذمه داري هغه ادا کوله، هغه نن د اجلاس ته نه راغلي. د دې مقصد دا دی چې هغه په دې خبره باندې رضا نه دي. ما اوس تازه د هغو سره رابطه وکړه چې دا تاسو ولې د اجلاس سره رانغلئ؟ دا خو ټولې خبرې د ځمکې قیمت هم ستاسو په رضا سره. موږ ګوره د جج حیثیت نه دی ادا کړی، موږ د ثالث حیثیت ادا کړلی او د دواړو حقوقو تحفظ خیال ساتلی، د هغو تحفظات، د هغو احساسات، جذبات موږ مخې ته ادا کړي دي. هغوی چېرې په دې منځ کې 2-3 پروګرامونه شوي چې زموږ ډېر لویه بېزتي شوې ده. چې کله جرګې له اختیار میلاو شو، دا تازه ترین خبر دی. جرګې د اختیار میلاو شو، بیا دوی دا نه و پکار چې په موږ پسې اجلاسونه راغوښتې، په موږ پسې تضحیه کامیز خبرې کولې
او زمونږ کردار کشي کوله موږ په دې خبره باندې خپل بهرحال اوس مخ دا خبرې کو چې دویم رزلټ ته دې سخی چې موږ د خپل وګونه بوج کوس کړی دی موږ دواړه په اعتماد کې اغستې د دواړو د اعتماد نه پس موږ تعین کړی دی ټول اماونټ ما تاسو ته ښکاره کړه چې 40 کروڑ 68 लाख سره پاسه روپۍ راغلي دي اوس دومره طریقه اول خو پیسې راکړي چې بل طریقې قبلې نه قبلې آیا د تحفظات چې کوم دي د چې کوم دي ناراضګي ده د هغې څه حل موږ راویستی شو که نه شو راویستی په هغې به هم ګوت و شنید کوو خبرې په خبرو غوسېږي او دا په میمینګوره کې خو د ورځې سل 200 بیې کېږي خو نه پکې سالسان کېني خو کله چې انتشار طرف ته خبر لاړ شي اتفاقۍ ته لاړ شي بیا اتومیټیک خبر د پښتون روایت دا دي چې یاره سالس پکې منځته کېږي او سالس له باقاعده اتھارټي لیټر پاور اف اټارني موږ ته باقاعده ملو شوې ده چې موږ څه فیصله وکړه دواړې فریقین به دغه پامني زه اوس هم دا خبره کوم دواړو فریقین زما دپاره قابل احترام دي د یو عهده رتبه د بل عهده رتبه په خپل ځای هغه خپل حیثیتونه لري زه غواړم دا چې دواړه د هوش نه کارولي او رفع درګذر ته افهام و تفهیم ته د سالسانو خبرې ته وکیلي او دا ځکه چې د دې خبرې اثر د سواد ټوله فضا الوده ده دا د دوو کسانو تنازع نه دا د دوو قومونو د دوو خاندانونو لانجه ده نو موږ غواړو دا زما چې کوم ممبران صاحبان دي د هغو کردار هم چا پټ نه دی یقین وکړه وحده لا شریک له موږ د مسلمان په حیثیت په دې کې خپل رول ادا کړی دی نه د یو رتبې موږ خیال ساتو نه د بل د رتبې خیال ساتو په خپل ځای دواړه ښه عزتمند خاندانونه دي الله دې د دوی د عزت هم قایم دایم ساتي د دوی د عهدې هم قایم دایم ساتي او د دوی د کم حیثیت چې د خدای دې په دې کې فرق هم نه راولي خو ریکویسټ ورته کوم چې موږ ډېر محنت کړی 2.5 مهینه نو که داسې چوټه موټه خبر راغلي خو پکار ده چې فیصله من اوان ومنلی شي او دا انتشار او دا د بدمزګۍ دا فضا ختم شي بعضې خلک دا چې د یو فریق خیر خواهي په بل فریق پسې خبرې کوي د بل فریق دا خاص اثر نه کوي دا د جرګه هم متاثره کوي او د انسان دماغ هم اشتعال طرف ته بوزي لحاظ زما جنرال پبلک ته هم دا ریکویسټ سوال دی چې داسې الفاظ داسې تحقیقي ځامیز خبرې دې ونه شي چې د بل فریق د جرګې نه پې دغه هم اوچت شي اعتماد هم اوچت شي او دغه پړه کې مزید انتشار پیدا شي ډیره مهرباني اصغر صاحب سوال دا دی کنه چې تاسو کله پر جرګه کې وای تاسو ته اختیارات د دوه فریقین نه ملاو شو چونکه منګه په د سوشل میډیا هم منګه وکړو چې یار تاسو ته اختیارات ملاو شي دي نو وس تاسو څه غنئ چې مطلب دا دی په د 2 میاشتې کې دا کم فریق اول چې دی دا غو تر پتی څخه تزهیق حمیز خبرې شوې دي چې یار هغه باندې دا دویم فریق ناراضه دی دا خو تاسو په خپل هم کتلی چې په سوشل میډیا باندې چې جرګې سره سره کومې جلسې وشوې نو په هغې باندې تحفظات دا وو بلکې موږ ته ویلي هم دي چې تاسو د دې مخنیوی وکړئ موږ په خپله سطح باندې بھرپور کوشش کړی چې دې مخنیوی هم وشي خو جلسې کې چې خبرې کړي نو هغه خو مدعیانو نه دي کړي یو بل کړي دي هغه خیرخواهانو کړي دي کم چې د کم فریق سره همدردي وه د هغې په حق کې کړي د هغې د خوشحالولو دپاره یې کړي دي او د هغې خو تاسو اوس ریکویسټ هم وکړو چې یاره دا مزید مخکې دا خبرې نه کېږي بلکل نه کېږي زه هم دا خبره اوس هم دا خبره کوم چې فریق اول او فریق دوم دواړو زما په مخ کې نه فریق دوم څه سپکې خبرې کړي دي زما په ګفتګو کې زما سره په مذاکراتو کې نه فریق اول کړي دي خو په دې منځ کې چې نور خلک راغلي هغو د خپلو محبت اظهار کوو الفاظ چناو دا خنو شوی په وخت باندې بالکل د رایل فیملی سره د ټول سوات مینه د محبت ته په سوات دغو احسانات دي په خپل ځای قابل احترام دي خو دا بل فریق هم دغو هم سیاسي شته سرکاري شته درې پیرې په عوامو اعتماد کړی دی نو موږ له د دواړو احترام مد نظر ساتل پکار دي او ګفتګو زم په ګفتګو کې ډېر احتیاط ځکه کوم چې زما زیر و زبر دا چېرته څوک کاونټ نه کړي چې عبدالرحیم د کم فریق سره همدردي لري وحده لا شریک له چې د مسلمان په حیثیت دې میدان ته تللي ما او زما ملګري دي د هغو نیک خواهشات دي نیک جذبات او رنجش د بړولو په ځای باندې او چې رنجش ختم شي داسې دا ډاکټر صاحب هم تاسو سره دی تاسو مې زه دا امید لرم چې یاره دا کشاله چې کومه روانه ده دا به تاسو
فریق اول یا د فریق دویم چې کوم تحفظات دي اب تاسو لرکې از دا بالکل په تاسو یو ویاړ کوم تاسو په دې خبره باندې زه یقین ساتم چې تاسو باغه دا کې ولې چې په دې کې چاته اسم نه ملاويږي قابل پرس کا د تنازعات سره روانه نو د صفات خلکو ته پکې نقصان دی زما خیال دی چې قابل پرس کا اول رضا او نوس په هم تاسو کوشش کوئ چې هغه د خبره ته سر کې دی او دا خبره جوړ شي او دا خبره چې کوم تنازع روانه د ختم شي شاهي خاندان سره زمنګ د ټولو خلکو لکه څومره چې د سواد باشندگان دي هغه ټولو سره محبت ساتي او هغه دا غواړي چې دا غو چې کوم جیداد دی یا سدي هغه نور مخکې ډیر شي جیداد خرڅ کړی دی خو په دې باندې یو تنازع رااله زما خیال دی چې بدلی حکیم صاحب د فریق دوم چې کوم دی هغه مخکې هم د ډیر بردبارۍ نه او ډیر دغه کار غسته واغو لکه تاسو له اختیارات درکړو زما خیال چې دا به وشي زه امید لرم چې دا که شاله به خدای پاک په افهام او تفهیم سره حل کی او صدر صاحب ډاکټر صاحب د دې جرګه چې کومه دا نور څه کم ملګری دي هغه له خدای پاک توفیق ورکړي او اجر دی ول ورکړي چې د سدا که شاله چې کوم دي هغه په افهام او تفهیم حل کوي او د عدالتونو او د شونه منګه مطلب وزګاریو مال اجازه راکړي په لوی الله سپارم بل ویلا کې بیا ملاقات کوو